که څوک کاروبار کول غواړي د کاروبار او د روزګار لپاره ډیره زیاته زبردست او اعلی وظیفه دغه رنګې مال او دولت کې د برکت دپاره ډیره ناشنا وظیفه ده او ورسره د پیغمبر علیه صلات وسلام چې کوم ترتیب او په کومه طریقه به پیغمبر علیه صلات وسلام کاروبار کو او په هغه کې برکت څنګه راتلو دغه ټولې خبرې به تاسو سره په دې کلیپ کې دا بیانېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د کاروبار حوالې سره ده. څومره چې کاروبارونه دي څومره چې روزګار دی او دغه رنګه څومره چې څوک کار کسب کوي د ټولو دپاره نن دا وظیفه ډیره زیاته زبردست او اعلی ده او ورسره د پیغمبر علیه صلات وسلام طریقه کار پیغمبر علیه صلات وسلام به څنګه کاروبار کوو. یقین وساتئ چې تاسو کله دا واورېدل چې پیغمبر علیه صلات وسلام به څنګه کاروبار کوو ستاسو د سترګو نه به بې اختیار اوښکې دا محترمو دا روانې شي. نو راځئ د وظیفې طرف ته. نن زموږ ټاپک دا دی چې پیغمبر علیه صلات وسلام به په ډېر زیات ناشنا طریقې باندې کاروبار کوو. خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د مکې مکرمې ډېره زیاته مالداره ښځه وه او څومره چې تاجران دي څومره تجارو دا ټول به راتلل او د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها نه به پیسې اخیستلې او په هغې باندې به کاروبار دا به سټارټ کو په هغې باندې به سودا واغستله او دا به ملک شام ته به ویوړه هلته کې به خرڅه کړله. یاد ساتئ چې کله به دوی واپسۍ کې راغلل او پیسې به ورته حواله کولې دومره منافع به نه وه بس 100 روپۍ به ګټلې وي خو بیا هم هغه په دې باندې خوشحاله وه. مطلب یې دا و چې زه خو زنانې یم او نشم ورته عباره و چې دومره څه ګټه کوي دا هم ډېر شی دی. کله چې پیغمبر علیه صلات وسلام پته ورته ولګېدله پیغمبر علیه صلات وسلام ته پیسې ورکړې دا واله او په دې باندې سودا وکړه او دغه سودا په ملک شام کې دا خرڅه کړه. نو کله پیغمبر علیه صلات وسلام ته پیسې راواغسته ولاړې شام ته هلته کې کاروبار شروع کړو هلته کې سودا خرڅولې شروع کړل. نو پیغمبر علیه صلات وسلام سودا خرڅه کړه چې کله واپسې کې راغلې نو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړلې. چې کله هغې دا دومره پیسې ولیدلې حیرانه شوله یقین یې نه راتلو. غلام میسره نه تپوس وکړو چې دا څنګه سړی دی دا خو دا دومره کسان پیسې وړي او لږې لږې پیسې منافع ماته راوړي او دا په نبي علیه السلام لاړې او دومره ډېرې پیسې راوړي چې د نورو کسانو په یو کال کې نشو راوړلی. نو هغه غلام ورته وایي دا ډېر ناشنا سړی دی دی چې کله په لار روان و د له پاسه به ورېځې روانې وي په ده باندې نور نه لګېدو او دومره ناشنا سړی دی چې هلکې غیب دا پټۍ او سیز خرڅوي او پیغمبر علیه صلات وسلام غیب ښکاره کوي او سیز خرڅوي. بس دا یو کوالټي دا نبي علیه السلام کې وه چې سیز به یې په ښکاره کو او خرڅ به یې کو. نن سبا که مونږ وګورو څومره دکانداران دي د توره چای دی یا مثال په تور چینی ده یا دغه رنګې چاولي دي کوم چې صحیح چاولي او پې راپاسه ور واچوي ګډې وډې کړي او سره توره چای مکس کړي یو بل سره دغه رنګې څومره چې دغه دي دا مساله جات دي دا ټول مکسین دی محترمو. نو دی ورته وایي چې نبي علیه السلام ناشنا کار دا کوي چې په یو څیز کې غیب وي په دې کې غیب دی دا مه اخله په یو څیز کې غیب نه وي وایي دې کې غیب نشته دا واخله. یاد ساتئ چې نبي علیه السلام باندې ناشنا کار دا کوو مثلا کجورې به یې واغېستلې نو کجورې به یې 3 حصې کړلې. یوه حصه اعلی کجورې چې مالداره هلکې اخیستلی شي دویمه حصه داسې کجورې وې چې هغه اوسط درجې والا هلکې اخیستلی شي او دریم نمبر داسې کجورې وې چې بالکل غریبانانو به اخیستلی شول هغه کمزورې کجورې چې کومې وې. نو 3 قسمه کجورې د نبي علیه صلات وسلام په حرس کې به دا وې. نو چې کوم کسان به ډېر مالدار وو هغوی به دغه کجورې واخیستلې
چې کوم به درمیانه وو هغوی به دا درمیانه واغستلې او چې کوم به بیخي غریبانان رالل هغوی به بیخي کمزورې واغستلې د نبي علیه صلات وسلام دوکاندارۍ دا برکت و چې هر قسمه سړی به رالی کجورې به یې وکتې څیز به یې هامها اخیستو واپس کېدل به نه ځکه چې د هر چا د حیثیت مطابق څیز دا پروت و دا نور چې کوم نو ښې کجورې درې خرابو سره یوځای کړی وې او خرڅولې مثلا ښې کجورې دا په 800 روپۍ کیلو دي او 600 دي او به بیکار مثال په طور په 300 باندې دي دا 300 والا هم دي په 800 باندې خرڅولې نو ډېر خلکو به سودا دا نه کوله نبی علیه صلات وسلام به دا چل کوو چې سیس کې به غیب دا خو بیا به سیس هر نن سبا چې څومره دکانداران دي یا نن سبا چې څومره کپړې والے دي دغه رنګه څومره چې قصابان دي هغوی داسې چل کوي چې سیز غیب دا پټ کی او تعالی در کی نو که موږ کپړه ولو نو چې کوم ځای پکې سوری وي کوم ځای پکې شلېدلی وي هغه موږ ته نه هی هغه کیا خوا دې خوا کې ستا هغوی له چل ورځي دغه رنګې قصابان وي که ته د غوښه حالي هلته پکې هډوکی نه وي خو چې کله کور ته راوړې نو سوچه هډوکي واز کې پکې وي نو ځکه درې خلکو د کاروبار دا ترقي نه کوي دغه جوړه وه په 600 روپۍ به وه په 2000 روپۍ به وه دغه یې ورسوله 5-6 هزار روپۍ ته محترمو دا ورسوله خو بیا هم دغه کسان مړېږي نه نو نبی علیه صلات وسلام چې کومه سنت طریقه وه هغه ته لاړه ځکه محترمو دا فایده نه کوي نبی علیه السلام فرمایل دغه رنګې د حدیث شریف مفهوم دی چې کوم سړي پسې چا سودا واپس راوړله د دې سړي ګناهونه ټول الله پاک معاف کوي یو صحابي دی هغه دوکان وکړو یوې بوډۍ د سودا ویوړه واپس یې ورپسې راوړه دغې صحابي دغه دوکان کولا پرېښود دوی سره لاړه بس ما کار پوره شو دې ښځې ما پسې سودا واپس راوړله هغه اجر او ثواب الله پاک دا ماته راکړو نن سبا کو دکاندار پسې سودا واپس ویسه نو کومه غویمه سړي سره کوي نو دغه رنګې دوکانداري هم کوو اصول د پیغمبر علیه صلات وسلام دا ساتو یاد ساتئ چې نن زموږ کومه وظیفه ده دغه وظیفه محترمو نن سبا حالات داسې دي ډیره زیاته مهنګایي ده او دغه رنګې هر سړی پکې پریشانه دی هر سړی محترمو دا غریب دی هر سړی کوشش کوي چې زه قرض ادا کړم هر سړی کوشش کوي چې زه کور ته سره راوړم هر سړی کوشش کوي چې زموږ بچي دا په ښه سکولونو کې موږ داخل کړو دغه رنګې د بجلۍ بیل د ګیس بیل دا څومره چې حساب کتاب د کریانې دا ټول یې موږ ورکړو خو دا د یو سړي د وس کار دا محترمو دا نه دی نو کوشش به کوو چې کاروبار هم کم او سره به وظایف هم کوو چې کله موږ کاروبار سره وظایف کوو انشاءالله العزیز الله پاک په دې کې ډېر زیات خیر او برکت واچوي نو چې کله موږ د سهار لمونځ وکړو د سحر د مانځه نه بعد چې کله موږ سهار جومات ته لاړ شو 2 رکعته سنت وکړو نو بیا به د هغې نه بعد دا 3 قسمه وظایف وکړو لومبۍ وظیفه داسې ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله نو دا وظیفه به موږ سل پیرې وکړو تاسو ته سکرین باندې ښکاري دویم وظیفه دا ده چې اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك دا وظیفه به سل پیرې وایو بیا به دینه بعد بل وظیفه لا اله الا الله الملك الحق المبين دا وظیفه به سل پیرې وایو انشاءالله العزیز د الله پاک په خزانو باندې مکمل یقین او دغه رنګې مکمل اعتبار مکمل اعتماد و یقین الله پاک باندې به ساتو دا دعاګانې به انشاءالله وایو او کاروبار به سټارټ کړو تاسو به تماشه کوئ چې څنګه زموږ استاد کاروبار دا په ټپه باندې راځي د دې وظایفو د وجې نه او د الله پاک باندې د یقین د وجې نه او دغه رنګې 15 وخته مونځ کول قرآن مجید تلاوت کول د دې د وجې نه زموږ استادو کاروبار دا ګرو کیږي او دا محترم مخکې ځي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته ویډیو له ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې څومره زموږ ورونه داسې دي چې هغوی کاروبارونه دا شروع کوي چې هغوی دا وظیفه دا وکړي دا وظیفه د ورور دپاره هم کولی شي د خور دپاره هم کولی شي د خاوند دپاره هم کولی شي دغه رنګې د پلار دپاره هم کولی شي د چا دپاره وغواړي دا وظیفه د هغه دپاره کولی شي ډېره زیاته بهترینه هغه دا وظیفه الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته